قبر چې معلل حتی ورسوئ د ده په قبر کې مار پیدا سي بیا بل قبر ورته وکاندئ په هغه کې بیا مار پیدا سي بیا دریم قبر وکاندئ په هغه کې بیا مار پیدا سي اوس څنګه وکړو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې صحابي ده د نبي علیه السلام او حبر الامت ورته وایي رئیس المفسرین ده هغه ورته قسم ده چې د ټول ینځ کې ما خو ورته قبرونه کوي خو به دا مار درته راځي دا د خپل عمل په هغه قبر کې دفن ملګري رالو هغه مړی په هغه قبر کې دفن کوي دوی لاړو حج ته چې د حج سفر یې راپره کوي بیرته را واپس و نو رالو هغه سامان یې د دغه مړي کور ته وروړ چې ورې ور سامان نو بیا یې پوښتنه ځینې وکوله د هغه بیبي څخه چې ده په خپل کور کې څه اعمال کول نو هغه بیبي یې ورته وویل چې ډېر ښه اعمال یې نور کول خو یو نقصان پکې و دی د غلې تجار و غله به خرڅوله بیا چې به د کمې ورځې غله خرڅوله په هغه ورځ کې به د خپل کور د نفقې په انداز باندې غنم راګرځول د غنمو پر ځای به یې شګې ورګډول هغه غنم به کور ته راوګرځول مثلا د ده د کور 2 کیلو 3 کیلو خرچه کېږي 3 کیلو به شګې ورګډې کړي غنم به خرڅ د هغه له وجې خدای پاک د ده په قبر کې مار ښکاره کوي چې خیانت یې د مسلمانو سره دوکه کړې وه ورونه د مسلمان حق ډېر سخت ده په قیامت کې 2 شانه معاف کېږي ټولې ګناوې الله معاف کوي چې توبه ورته وباسي 2 شانه معاف کېږي یو کفر یو د مسلمان حق یو شرک الله نه معاف کوي کفر نه معاف کېږي کافر به په جهنم کې ابدي یو د مسلمان حق نه معاف کېږي تر څو چې هغه مسلمان تا ته ماتې نه کړي د بنده حق چې تا وخوړ حتی خیانت له کافر سره نه روا خو زه وایم چې زموږ خدای ناکرده دا ټول علم دا ټوله دینداري د دغه بنده له حقه خرابه نه شي نن سبا په دا دفتري نظامو کې دا د حکومت فنډونه خلک راباسي په هسپتالو کې چې په هسپتال کې لوی ډاکټر وي غټ میس وي هغه ډېر خیانت کوي دا حکومتي فنډونه راځي د عسکرو په سر راځي یو په سر باندې ولاړ هغه خیانت کوي تنظیمي فنډونه دي چې جوړ شوي دي چې کوم یو د تنظیم په سر ولاړ هغه خیانت کوي خدای ناکرده دغه د بنده له حقه به موږ څه وخت ځان خلاصوو د بنده حق چې د وای خدای پاکې چاته نه معاف کوي ته به ورځې یا به دا ورته یې چې حق به ورسره سې یا به معافي ځینې غواړي بل علاج یې نشته نن سبا زموږ ستاسې ټول مشکلات له دغه ځایه جوړ دي چې غذا حرامه ده خوراک حرام ده معلومات نه راته کېږي ګډوډ یې رااخو چې څه رقم غذا وخوړه هغه هم وخوړه طرف ته په عبادت کې هم اثر بیا نشته نو سړی به خېټه له ګناه بیا بل قبر ورته وکاندئ په هغه کې بیا مار پیدا سي بیا دریم قبر وکاندئ په هغه کې بیا مار پیدا سي اوس څنګه وکړو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې صحابي ده د نبي علیه السلام